ستړي مشئ نن جمعه د لیندۍ یا قوس 23مه نیټه ده نیم ساعته خبري ټولګي ته ښه راغلاست په سر کې پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته سولې ته د رسیدو لپاره پر جګړې ټینګار کوونکي طالب قمندانان په نښه کیږي. کابل ته د اسلام آباد پیغام باید نوی وي. شنونکي وایي سیمه ییز سیاستونه د افغانستان په ګټه دي. او چینایانو وښوده چې بریا په زده کړه کې ده له نورو تقلید ګټه نه کوي. اوس هم بشپړ خبرونه زه الیاس منصور یم. د سولې ضد طالب چارواکي به هدف وګرځي. ریوټرز خبري اژانس د افغان امنیتي چارواکو له قوله ویلي د طالبانو د جګړې په میدان کې هغه قمندانان په نښه کیږي چې د سولې خبرو مخالفت کوي. شنونکي وایي دغه ګام د سولې رسیدو لپاره له پوځي لارې ګټور او له سیاسي لارې زیانونه لري چې کېدای شي د سولې پروسه سبوتاژ کړي. له دې سره د ملي دفاع وزارت وایي په دې وروستیو کې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې عملیات زیات کړي دي ترڅو د وسلوالو ځالې او د نشه یي توکو کاروبار یې له منځه یوسي. رویټرز خبري اژانس د افغان امنیتي چارواکو له خولې ویلي د طالبانو په جګړه کې بوخت هغه قمندانان په نښه کیږي چې د سولې خبرو مخالفت کوي. د افغان حکومت یو لړپوړي چارواکي رویټرز ته ویلي افغان امنیتي ځواکونو او امریکایانو د سولې خبرو ته د لار هوارولو لپاره د هغو طالب قمندانانو د له منځه وړلو پلان جوړ کړی دی چې د سولې هڅو لپاره لوی خنډ دي. د دغه چارواکي په خبره د طالب قمندانان په دې باور دي چې له پوځي پلوه بریالي کیږي. پوځي شنونکي وایي د سولې لپاره د امریکا او افغان دولت دغه ګام له پوځي لارې ګټور ده خو له سیاسي لارې زیانونه لري. کله چې یو دولت غواړي چې صلح ته غاړه کیږدي باید اول اقتصاد ته پام وکړي او دوهم د نظامی د قدرت له لارې نه او د قدرت له سټیج نه باید خپل هغه مخالفینو ته چې دوی سولې ته غاړه کې نږدې برخورد وکړي. د غراز په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند ویلي تمنه لري چې د طالب مشرانو وژل کومه پایله ولري. له بده مرغه تر هغې به جګړه روانه وي چې طالبان یې د پای ته رسولو پریکړه ونه کړي. سیاسي هوکړې ته رسیدل تلپاتې یوازینۍ حل لار ده. خو د خلاصون لارې شورا مشر دا ردوي چې په طالب قمندانانو کې د داسې وګړي وي چې د سولې مخالفت وکړي. نوموړی وایي دا کار د سولې لپاره ګواښ ده او دا به د سولې پروسه سبوتاژ کړي. سوله د ګواښ سره مخ کوي. دا لکه موږ مثلا ځینې خلک وایي چې حکومت سوله سپوتاژ کوي نو دا به د خلکو خبره بیخي صادقه سي رښتینې به سي چې واقعیت داسې دی. طالبان زما فکر باندې ټول د یو نظر او د یو فکر خلک دي. له دې سره جوخ د ملي دفاع وزارت خبر ورکړ چې د هیواد په اتو ولایتونو ننګرهار، کونړ، پکتیا، غزنی، هلمند، کندهار، فراه او فاریاب کې عملیات پیل شوي دي. د دفاع وزارت ویاند وایي په دغه عملیاتو کې د ځمکني او هوایي ځواکونو سربیره د اړتیا په مهال کمانډو ځواکونه هم برخه اخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر نوي اونۍ کې کابل ته راځي. تحلیل کوونکي وایي افغانستان د پاکستان په وړاندې په ګټونکي اړخ کې قرار لري خو اسلام آباد باید نویو شرایطو سره ځان برابر کړي. پاکستان چې د سیمې او نړۍ د ګډ فشار لاندې دی په منطقه کې بدل شوي سیاستونه د افغانستان په ګټه راڅرخېدلي ښکاري خو له پاکستان تمه همدا ده چې کابل ته راتګ یې له نوي پیغام سره وي. کابل د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د اسلام آباد له همکارۍ خوښ نه دی په داسې حال کې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پلاو تګ راتګ د پاکستان او افغانستان اړیکو کې کوم بدلون رانهوست. اوس ټاکل شوی پاکستان کې د نوي حکومت د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د نوي اونۍ په سر کې کابل ته راشي. تحلیل کوونکي تجربو ته په کتو زیاته تمه نه کوي چې په دې سفر کې به د پاکستان له اړخه څه بدل شي. هغه څه چې هیلې زیاتې کړي هغه په سیمه کې د ګټو پخلاینه ده چې افغانستان د پاکستان په وړاندې ګټونکي اړخ کې قرار لري. نوی وضعیت زموږ په سیمه کې دا ده چې روسیه، چین
دا په پرونی موقعیت کې او موقف کې نه دي. دوی تر پخوا نه پیاوړي سوي دي، هم په اقتصادي لحاظ هم په نظامي لحاظ. نو دوی داسې یوه سیاسي فضا رامنځته کړې ده چې د امریکې د متحده ایالاتو سره به د خپلو ګټو د پخلاینې خواته خوځښت کوي او دغه پخلاینه د افغانستان په نفع ده. داسې ښکاري چې چین او روسیه په پخواني موقف کې نه ده پاتې، خو له امریکا سره سیالو سیاستونو یې پاکستان د ګډ فشار لاندې نیولی چې دې کړنې د کابل په وړاندې د اسلام آباد په چلن کې نرمښت راوستی. په دې وروستیو کې د دوی په دریځونو کې په ځانګړې توګه د ملا عبدالغني برادر او د عبدالصمد ثاني په خوشي کولو سره یو څه نرمښت د پاکستان د خوا نه په دې د زلمي خلیلزاد په پروسه کې ښودل شوی دی او نور د جنګ په ډګرونو کې خو کوم خاص تغییر نه دی راغلی. تر اوسه پورې کابل ته د پاکستان د بهرنی چارو وزیر د سفر اجنډا نه ده معلومه، خو د سولې روانو خبرو په درشل کې د شاه محمود قریشي سفر په دې معنا هم ده چې پاکستان ته د امریکا له اړخه ویل شوي د کابل غوښتنې ومني. اوس د پخواني حکومت مامورین په دې باور دي چې کابل اسلام آباد ته ډیورنډ کرښه د سولې په بدل کې منلې. پایانو بعضې پوستې په اوایلو کې په د ډیورنډ په امتداد کې نیولې وي، هغه پوستې چې په تدریج دوی خوشې کړې هغه یې پاکستانیانو ته خوشې کړې په ډېرو یعنې معامله شوی ښکاري. زه یې معامله بولم، بعضې خلک یې د امریکانو د بېخبرۍ او ناپوهۍ زېږنده بولي، خو زه یې معامله بولم. پاکستان په کور دننه د اقتصادي او سیاسي ستونزو سره مخ ده، خو د کابل سره له همکارۍ پرته په سیمه کې د اسلام آباد لپاره شرایط په سختېدو دي. له پاکستان زیاته تمه دا هم کېږي چې د افغانستان په تړاو خپل نظامي سیاستونه باید ملکي کړي. طالب او حکومت د سولې پیل په اوربند وکړي. د سولې ولسي کاروان د ترینکوټ ښار کې یوې پراخې ولسي غونډې ته وینا کې په اوربند ټینګار وکړ او له دواړو لورو یې د اوربند غوښتنه وکړه. سلګونه ارزګاني اوسیدونکو د سولې لپاره غږ پورته کړ او غوښتنه یې وکړه چې نور دې د پردۍ جګړې بل اور باندې اوبه وشیندل شي. له جګړو ستړي کلابند روزګانیان د سولې ولسي کاروان سره په ګډه د اوربند غږ پورته کوي. دغلته مرکز ترینکوټ کې سلګونه ولسي وګړي د افغان سولې راتګ لپاره په طالبانو حکومت او نړیوالو د مرستې غږ کوي. غوښتنه دا ده چې د سولې لپاره هیلې راټوکېدلې او په کار د له هر څه وړاندې اوږدمهاله اوربند اعلان شي. که ولسونه همداسې تنده یې ودرلودله او د خپلې تندې د خړوبولو لپاره یې حرکت وکړ، راولاړ شوله، حد اقل که یې نور ډېر څه نسوی کولی، چغې یې ووهلې، امن یې وغوښته، نو انشاءالله موږ یو ګلالي سوکاله سمسور هېواد ته رسېدلی سو. انشاءالله موږ به تر آخره سلګۍ پورې تر څو چې موږ په تن کې وینه شته ده موږ به د سولې و امن دپاره مبارزه کوو. اوس به موږ ډېر ټینګار په اوربند کوو ځکه هلته مذاکره روانه ده او هلته جګړه روانه ده. روزګان چې پکې تر 2 کلونو زیاته موده کېږي چاودنې، بمبارۍ او جګړې روانې دي، خلک یې سولې ته د رسېدو لوی ارمانونه لري. کړېدلي ولسونه نړیوالو ته خواست کوي چې نور یې د بل سوي اور څخه د خلاصون هڅو کې لاسنیوی وکړي. زما د کوره 11 مړي وتلي دي. ته باور وکړې چې په یو کلي کې مړی سوی زه نسم ورتلای چې د ښځو غاړې واورم زه چې هماغه زما ورور مور پلار مړه سوي دي. دغونې زه نسم ورتللی، زما څه ژړل کېږي. زما د دولت او د طالب دا هیله ده، دا ورته وایم چې بس چې بالا مه سره وژني. که عسکر بری څوک دی، که طالب بری څوک دی، دا ټول د روزګان تاوان دی. دا د روزګان منډې جوړېږي، دا د روزګان کور خرابېږي، دا د روزګان وطن خرابېږي. سول زموږ د ټولو ورونو د خواهش دی دا غواړي چې سوله راسي. روزګان ډېر د افسوس پر حال دی. هغه ولایت چې د تېرو 2 کالو یا د 2 کالو ډېر وخت پکښې جګړې دي، دا ولایت اوس هم کلابند او ټولو ولسوالیو ته یې غځېدلې لارې د خلکو پر مخ تړل شوي دي. په دغه ولایت کې نږدې هره ورځ ځوانان، ښځې او ماشومان د جګړو قرباني کېږي. دغه حرکت د دې لپاره راغلی چې د سولې غږ تر ښکېلو دواړو غاړو پورې ورسوي. نجیب الله لطیف، شمشاد راډیو ټلویزیون، د روزګان مرکز ترینکوټ ښار. د ملي امنیت شورا پخوانی سلاکار حنیف اتمر د سولې مذاکراتي ټیم ننګولی چې په خبره یې د سولې خبرو لپاره تجربه او وړتیا نه لري. اتمر د سولې لپاره د حکومت پر وروستیو هڅو د انتقاد په ډول ویلي ارګ د هر څه د سیاسي ګټو او ټاکنیز کمپاین په توګه کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا پخوانی سلاکار حنیف اتمر د ارګ له لوري د سولې خبرو لپاره د نوي جوړ شوي کمیټې فعالیت ته هیله مند نه دی. اتمر په تیر کې د سولې عالی شورا هڅو ته په اشاره ویلي شورا باید د سولې خبرو کې له پامه ونه غورځوي.
کومه 12 کسیزه ډله چې د سولې د خبرو لپاره جوړه شوې ځینې د دولت مامورین دي او دوی د سولې په خبرو کې مهارت نه لري. هر دغه کمیټه د خپل ټاکنیز کمپاین لپاره جوړه کړي. ځینې سیاسي شنونکي هم ورته نظر لري او باور یې دا دی چې ټاکنو وخت را نږدې او ولسمشر یو ځل بیا غواړي له دې لارې بریا ته ورسیږي. حمید الله هوتک وایي د سولې لپاره ژمن کسان نشته او که سوله غواړي نو ټاکنې دې وځنډوي. 12 کسیزه ډله هغه دای څوک دي چې هغه په صلح کې یا په د مجلسو کې یا په جرګو کې هغه نه مهارت لري او نه د مهارت څیرې دي. دوم چې دا اوس بیا رئیس جمهور ښاغلي اشرف غني بل یو پلاوی اعلان کوي، یعنی یو د نظارت کوونکي یا د مشورې یو بورډ بل اعلان کوي، دا هم په دې خلکو باندې پوسخند وهل دي. حنیف اتمر په غیر مستقیم ډول شکایت کړی چې د سولې مشورتي بورډ او مذاکراتي ټیم په جوړولو کې له سره سلا نه ده شوې. اتمر چې په سختو حالاتو کې ولسمشر غني ته وګوار کړې وه، په 13 اګوست میاشت کې استعفا ورکړه. د کندهار د خرقې شریفې د زیارت د ورکو شوو تاریخي توکو د ادعا په اړه څېړنه کیږي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویلي چې د خرقې د زیارت یو شمېر تاریخي توکي د دې زیارت د منجاورانو لخوا کورونو ته وړل شوي دي او ورڅخه شخصي استفاده کیږي. کندهار کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت استازي وایي چې د کورنیو چارو وزارت د ورکو شوو تاریخي توکو په اړه د څېړنې مسؤلیت لري. د کندهار خرقه شریفه د هیواد په کچه مهم مذهبي ارزښت بلل کیږي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال رسول باوري وایي چې د کندهار د خرقې شریفې د زیارت یو شمېر ورک سوي تاریخي توکي د دغه زیارت د ساتونکو متولیانو لخوا کورونو ته وړل سوي او ورڅخه په شخصي توګه ګټه اخیستل کیږي. د کندهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس فضل باري بریالي وایي چې د خرقې شریفې له زیارت څخه په ورکو سوو تاریخي توکو کې دوی ته رسیدلو معلوماتو پر بنسټ قالینې او د خرقې شریفې دروازه شامله ده. بریالي وویل چې د ورکو سوو تاریخي توکو په اړه د کورنیو چارو وزارت له لوري څېړنه کیږي. په دې یاداشت کې خو تر ډېره حده پورې قالینې یا غالۍ ښودل سوي وې. هغه غالۍ چې د خرقې شریف دپاره ورکول سوي وې هغه په دې یاداشت کې داسې ذکر سوي دي چې دا دوی په خپلو منځو کې سره ویشلي دي او شاید د غالۍ ترمنځ مثلا د دروازې او د ځینو نورو شیانو یادونه هم په ضمني توګه سوي، خو تر ډېره حده پورې د غالیو خبره سوې وه. کلونه وړاندې هم پر ایران هیواد د خرقې مطهرې د زیارت د یوې پخوانۍ تاریخي دروازې د پلور مخه ونیول سوه. د کندهار د خرقې مطهرې د زیارت متولي او د دغه زیارت مشر د تاریخي توکو د ورکېدو ادعا ردوي او وایي چې ځینې له کاره لوېدلي توکي یې له زیارته لرې کړي او خوندي کړي دي. تر دې ځای چې هر شی راغلی دي دا ټوله پر ځای باندې پراته دي. دا یو سپڼسۍ د دې ځای څخه نه وړل سوی دي. دلته موږ 3 نفره مسؤول یو د کلیو. زمه دغه حاجي آغاشا خونه لري، د حاجي ګلالۍ خونه لري. دا چې موږ 3 سره حاضر نه سو دا خلاصېږي نه. ده چې 3 سره حاضر نه یو دا چاته خلاصونه او دا پروپاګاندا خلک کوي نو یو رقم بل رقم خبرې کوي. دا او خدای دې اوس تاسو ټول شان ویني چې پر ځای دي، مګر دا ټول بې اساسه دي دا خبره. څېړونکي د تاریخي اثارو سره دا ډول چلند د اندېښنې وړ بولي او له دولت څخه د ساتنې غوښتنه کوي. د دغو آثارو عابداتو ساتنه دا نه یوازې دا چې د ځینو دولتي ادارو مکلفیت دی، د دې په څنګ کې هر فرد د دې ټولنې دا مکلفیت لري چې د دغو لرغونو آثارو عابداتو په ساتنه او حفاظت کې باید ونډه واخلي. د فرهنګي میراثونو او د مذهبي میراثونو موجودیت زموږ دپاره زموږ د فرهنګ د ساتنې لپاره او د راتلونکو نسلونو لپاره د یوه وثیقې په توګه د یو شي پرېښول هغه زموږ تاسو لپاره ډېر اړین دي. دا د ملت مشترک مال دی او د ملت ټوله غړي په دې کې د ساتنې مسؤلیت لري. د کندهار د امنیه قومندانۍ چارواکو ویلي چې د کورنیو چارو وزارت له لوري ورته لارښوونه سوې او د خرقې مطهرې د زیارت د ورکو سوو تاریخي توکو په اړه څېړنه کوي. خرقه شریفه د هیواد په کچه له مهمو تاریخي او مذهبي ځایونو څخه شمیرل کیږي چې د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چپنه پکې پرته ده او سلګونه کسان یې د ورځې په اوږدو کې زیارت ته ورځي. رسمل زمان، شمشاد رادیو تلویزیون، کندهار.
کندوز کې بچه‌بازي او د هلکانو نڅول لا هم په خپل ځای پرته ستونزه ده. له پخوانیو قمندانانو بیا خپل سر وسلوالو ته پاتې دغه میراث کې د مخنیوي پر ځای زیاتوالی راغلی دی. د ښځو په جامه کې د هلکانو نڅول ډېر د فقر خو لږ د شوق له مخې کېږي چې اوس یې سیمه ییز چارواکي د مخنیوي لپاره ډاډ ورکوي. دا بزم په زور او جبر نه بلکې د خپل خوښې پر اساس دغه هلک ترسره کوي. د نجونو په جامه کې د هلکانو نڅا او ګډا افغانستان کې پخوانی ناوړی میراث پاتې دی چې په شمال کې مینوال زیات دي. دا کاروبار تر ډیره پخوانیو قمندانانو دود ګرځولی چې اوس یې په پراختیا سره د شرم احساس ډیر نه کیږي. محفل بچه بازی یا سیل بچه بازی به یک اهنانه چیز تبدیل شده، حتی در پوسته های امنیتی این هم رسم رواج چیز شده ادامه داره. په شمال کې د بچه بازی یا د هلکانو نڅا هغه دود دی چې اوس هم په شمال کې د هلکان ګډول کیږي یا نڅول کیږي. از حکومت خود خواهش داریم، از نهادهای امنیتی و از حقوق بشر این تقاضا داریم که همچو جلوی همچو صادرات بگیرن که تا جوانای ما و بچه‌های زنستان ما ممکن مشکل مواجه بشن. په کندوز کې د بشر حقونو کمیسیون وایي د کوچني هلکانو د فقر او ناپوهۍ نه په ګټه دا ډول کړنې خطرناکې پایلې لري چې د هغو ډلې ښایي د کوچنیو هلکانو شخصیت ته زیان پېښ کړي. هنوز هم یک تعداد مردم هستن و نگرانی مردم بچه‌های هستن مصروفی همچون اعمال هستن و در برخی از ولایات و ولسوالی‌ها همکاری پلیس خوب است ولی با آن هم مشکلات عدیدی وجود داره. سیمه‌یي چارواکي که څه هم دغه کار نه ردوي، خو وایي هغوی چې د نجونو په جامه کې هلکان نڅوي قانوني چلند ورسره کیدونکی دی. دور از چشم پلیس از بچه‌های خرسون استفاده میکنن و را به گونه نامشروع گفته میشه که میرقصانن. پلیس در قسمت از این اجراءات خود داره و او را انشالله گرفتار خواهد کرد و به چنگال قانون خواهد سپرد. د نجونو په جامه کې د هلکانو نڅول ټول د هغه زورواکو قمندانانو کار دی چې حکومتي ادارونه اوس هم باج اخلي، خو حکومت د دې ناوړه کړنې په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. عبدالله ساحل، شمشاد رادیو تلویزیون، کندوز. د پکتیا میرزکې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي حکومت سره همکار دي خو له پامه غورځول شوي دي. د میرزکې ولسوالۍ قومي مشرانو د پریکړې له مخې هغه کسان چې طالبانو سره مرسته وکړي قومي ناغه به ورکوي. ځایي اوسیدونکي وایي د پوهنې او روغتیا په برخو کې د حکومت مرستو ته اړتیا لري. د پکتیا میرزکې ولسوالۍ کې د سولې په اړه غونډه، خو دلته خلکو حکومت په توپیري چلند تورن کړ او نیوکه یې دا وه چې له همکارۍ سره سره یې میرزکوال له پامه غورځولې. دوی وایي 9 میاشتې وړاندې تړون وکړ چې خپلو سیمو کې به وسلوالو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي، که چا ورسره همکاري وکړه قومي جریمه به پرې کوي، خو پر وینا یې چې حکومت دا هر څه هیر کړي او لاسنیوی یې نه کوي. موږ له حکومت سره همغږي یو، څنګ په څنګ ورسره ولاړو لکه دوه ورونه، خو دوی موږ سره د مور او میرې چلند کړی دی. موږ یو پوسته لرو، د پولیسو تشکیل مو کم دی، اردو نه لرو، امنیتي ملي تشکیل مو کم دی. میرزکه ولسوالۍ کې یوازې یوه امنیتي پوسته شته او تشکیل یې هم تر نورو ولسوالیو کم دی. میرزکوال وایي چې ولایتي ادارې څو ځله ورسره د تشکیل زیاتوالي او نورو برخو کې د امنیتي ځواکونو د ستونزو هواري ژمنې کړي، خو پر وینا یې چې نه دي عملي شوې. موږ تعهدونه ورسره لیکلي دي، حکومت سره خلکو سره خبره مې کړې، کوم خپل منځ کې لیکلي دي، خو متاسفانه موږ سره دولتي طرف په پروژو کې یا په معرب کې یا په نورو پروژو کې کوم همکاري نه دي شوې. د تعلیم بخش ته، د صحت بخش ته موږ ته کومه خاصه ځانګړې توجه نه ده شوې. الان که موږ چې د نورو ولسوالیو په نسبت د حکومت سره ډېر په څنګ کې ولاړ یو، خو هغه دوی ته چې کوم بایده و چې موږ سره دوی همکاري کړې، موږ سره همکاري تر اوسه نه ده شوې او موږ بیا هم د حکومت سره بیا ملاتړ یو. دلته په جوړه شوې غونډه کې د سولې ولایتي کمیټې له قومي مشرانو وغوښتل چې میرزکې ولسوالۍ کې په سیمه ییزه کچه د حکومت او طالبانو د خبرو منځګړیتوب وکړي.
ګمرکونو کې د مافیا پراخ حضور د کورنیو محصولاتو صادرات له ځنډ سره مخ کړي دي. د ترانسپورټي شرکتونو ټولنه وايي مافیا د تورخم ګمرکي چارواکو سره په جوړجاړي هغه موټرو ته د صادراتو د لیږد اجازه ورکوي چې پیسې وشي، خو هغه موټرې چې په قانوني ډول توکي صادروي په اونیو انتظار باسي. د مالیې وزارت وايي له ګمرکونو ټول صادرات د نوبت له مخې ترسره کیږي. له ګمرکي فساد شکایت نوې خبره نه ده، خو خصوصي سکتور وايي هغه زورواکي چې ملي عواید خپلوي حکومت یې له نیولو عاجز دی. د افغانستان د ترانسپورټي شرکتونو ټولنې مسؤلین ادعا لري چې د تورخم ګمرک کې په توکو بار لارۍ د تګ لپاره په ورځو ولاړې وي، خو مافیا چې د ګمرک له مسؤلینو سره مالی ګټې شریکوي پرته له ځنډ او نوبت توکي صادروي. مافیا 3-4 نفر معلوم الحال است که مترای ما عموما برای 15 روز 20 روز حتی یک ماه متوقف میمانه و اونا 3-4 پیره را دمی که وقت میزنه. میای اول وزر میکنه، باز پیسه را پیش نیاد میکنه، باز که اون شد واسطه و اندیوالی و تنداری را پیش میگه. در غیر از او باز بنا کلش بادیگارد دارم، نفرای مسئله را میاره و مترای خود به زور تیر میکنه. پر مالی فساد او مافیا سره په لاس لرلو د ګمرکي چارواکو تورن کېدل لومړی ځل نه دی، خو مالی وزارت ردوي وایي د توکو لیږد د جنس د نوعیت او نوبت په پام کې نیولو سره ترسره کیږي. تمامی اموال به اساس قوانین مندرجه و به اساس نوبت خود از گمرکات افغانستان محصول و اخراج میشن. هیچ شخص حق مداخله در امور گمرکات نداره و نمیتواند بدون در نظر داشتن موارد قانونی و یا نوبت خیش سلسله اقدامات گمرکی را برهم بزنه و اموال خود از گمرکات افغانستان خارج کنه. چنین چیزی امکان نداره. د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي که ګمرکونو کې لوړ بیې توکي پر ټیټ بیه جنس محصول نشي، افغانستان پر ګمرکي عوایدو ځان بسیاینې ته رسیږي. خو ډېر شیان دي چې ګمرک ته راځي مګر په خپل جنس باندې نه محصول کیږي. فر مثال ډېر قیمتي جنس راځي په کاغذ تشناب محصولي. دا د تشریح مدیر، دا ګمرک رئیس، دا تاجر سره سازش کوي. زه ورته وایم چې که چېرته په واقعي شکل باندې په همدې کم مالیاتو محصول باندې حکومت وفاداري او دغه خپل کم مالیاتو محصول ټول کړي او سازش ونه کړي، دا وطن خودکفا کیږي. سوداګر داسې مهال ګمرکونو کې د فساد او مافیا د شتون له امله شکایت لري چې له دې وړاندې ولسمشرۍ ماڼۍ مسؤلینو ویلي وو چې هر کال ګمرکونو کې 200 میلیونه ډالر حیف ومیل کیږي. د ننګرهار امنیتي چارواکي د حصارک او شیرزاد په ګډون لالپوره، مومندره او غنیخیل ولسوالیو کې نږدې راتلونکي کې د عملیاتو خبر ورکوي. امنیه قومندان غلام ثنايي ستانکزي شمشاد سره په مرکه کې ویلي تر عملیاتو وروسته له وسلوالو په نیول شویو سیمو کې دایمي پوستې جوړوي. قومندان وایي د مهال په سرو رود او خوږیاڼیو ولسوالیو کې د وسلوالو پر ضد عملیات روان دي. حصارک او شیرزاد د ننګرهار هغه ولسوالۍ دي چې له کلونو راهیسې حکومتي مسؤلین د ځمکې له لارې پرې تګ راتګ نشي کولی. له یادو ولسوالیو راپورونه دي چې یوازې د ولسوالیو ودانۍ له حکومت سره دي او په نورو ټولو سیمو وسلوال طالبان حاکم دي. امنیه قومندان شمشاد سره په مرکه کې ویل په نږدې ورځو کې په حصارک او شیرزاد ولسوالیو کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیلوي. موږ پلان لرو چې عنقریب د شیرزاد او د حصارک لاره خلاص کو او په دې مسیر کې به موږ امنیتي ځواکونه، قوي استحکامات، قوي پوستې ایجاد کو او دا ډاډ ورکوم د حصارک او شیرزاد خلکو ته چې انشاءالله عنقریب به د لاره د حصارک او د شیرزاد او د شریفو خلکو په مخ خلاص. له دې سره قومندان وایي په پلان کې لري چې د ننګرهار په لالپوره، مومندره او غنیخیل ولسوالیو کې هم عملیات پیل کړي. قومندان باور لري چې تر عملیات وروسته به د تورخم جلال آباد لویه لاره په امن کې شي. پلان ده چې موږ غنیخیل 28 او 28 ویل لالپوره او مومندره د مخالفینو له وجوده کاملا پاک کو او خلکو ته الته د یو صلح‌آمیز ژوند زمینه برابره کو. قومندان ستانکزی وایي دا مهال د دې ولایت په سرو د خوږیاڼو ولسوالیو کې د وسلوالو پر ضد عملیات روان دي. زموږ عملیات اوس په سرخلود او خوږیاڼیو کې دوام لري. صرف زموږ د عملیاتو ځواکونو سره صرف د کاکړک په سیمه کې مخالفینو ډېر جزئي مقاومت وکړ چې
دوی ونه کړای شوی چې 15 دقیقې هم مقاومت وکړي او په تېښته بریالي شول. اوس ساحه ټول سرخرود کاملا د مخالفینو له وجوده پاکه شوې ده او خلک بیا تر عملیاتو وروسته له وسلوالو ډلو په نیول شویو سیمو کې د امنیت ټینګښت لپاره د دایمي امنیتي پوستو غوښتنه کوي. عبداللطیف احساس، شمشاد رادیو تلویزیون، ننګرهار. بهرني خبرونه تر لږ ځنډ وروسته. دوستی خوب یعنی داشتن خاطره های جالب و از زنده نگه داشتن آن خاطره ها دوستی شما را محکم تر می سازد. بچه ها براتان یک سپرایز دارم. صبح ساعت 6 آنلاین باشین. حالا با صورت واقعی 4G افغان بیسیم دوست ها و فامیل های شما فقط به فاصله یک کلیک از شما دور هستند. ما افتخار میکنیم که افغان هستیم. افغانستان را دوست داریم. د آریانا افغان هوایی شرکت با داشتن کارمندان با تجربه و دارای مهارت مسلکی من حیث یگانه شرکت ملی در انتقال مریض و مریضداران محترم به شکل مسئول قرار دارد. آریانا از شماست. چټک ژوند ښه ژوند د افغان بیسیم 4G LTE. اوس د 4G سرعت څخه زموږ په دریجي کڅوړو کې ګټه پورته کړئ. 1 GB د 250 افغانیو په بدل کې، 3 GB د 400 افغانیو په بدل کې، 15 GB د 600 افغانیو په بدل کې. او پیغام پاڼه کې خپل د خوښې GB ولیکئ او 150 واستوئ. موږ ویاړو چې افغانان یو. افغانستان سره مینه لرو. نور نو د خپل د معدې د ناراحتیو او د خوړو د نه هضمېدو په اړه اندېښنه مه کوئ. ډېر کسان له ډوډۍ خوړلو نه وروسته د خوړلو د نه هضمېدو او د معدې په ناراحتیو اخته کیږي. د پارادایس موهیتو د لیمو او نانا په ترکیب لرلو سره د معدې د ناراحتیو مخه نیسي او په بدن کې د خوړو د ښه هضمېدلو لامل ګرځي. ښه هاضمه د پارادایس له موهیتو سره. د اروپایي ټولنې مشرانو له دغې ټولنې د بریتانیا د وتلو پر موضوع له بیا خبرو کولو ډډه وکړه. د اروپایي ټولنې مشران وایي د بریتانیا پارلمان له قوي مخالفت سربیره به هم د بریکزټ په موضوع بیا خبرې ونه کړي. واک د پاتې کېدو په موخه د بریتانیا پارلمان څخه د رایو له ترلاسه کولو وروسته بریټانوي لومړی وزیر تیریسا مې بروکسل ته سفر وکړ ترڅو د بریکزټ پر سر د اروپایي ټولنې له مشرانو سره خبرې وکړي. د اروپایي ټولنې مشرانو سره په خبرو کې مې ته ویل شوی چې د بریکزټ پر سر نور دوی بریټانیا ته امتیازات نشي ورکولای او په دې موضوع بیا خبرې کول ممکن نه دي. چین د خپل پراختیايي تګلارې په څارلو کې بریالی شو. د چین په اړه د بیلابیلو هیوادونو سیاسيونو او ماهرینو په وروستیو څرګندونو کې ویلي چې له تیرو 40 کلونو راهیسې د اصلاحاتو په برخه کې دغه هیواد ځکه بریالی شوی چې خپل پراختیايي او اصلاحي تګلارې تعقیب کړې دي. دغه سیاسيون وایي چینایي وګړي تل هڅه کوي له نورو زده کړه وکړي، خپل ځان کې اصلاحات راولي چې دې چارې په نړیواله کچه خلک اغیزمن کړي دي. چینایي وګړي بیا د خپل بریا راز له نورو هیوادونو زده کړه بولي، نه تقلید. ترکیه کې د اورګاډي د ټکر له امله 55 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې. د ترکیه په پلازمینه انقره کې د یو مسافر وړونکي اورګاډي د ټکر او چپه کېدو له امله لږ تر لږه 9 تنه مړه او 40 نور ټپیان شوي دي. د انقرې والي د اورګاډي د ټکر له امل ګړندی تګ ښودلی او وایي په ټپیانو کې د 3 تنو روغتیايي حالت د اندېښنې وړ دی. له دې وړاندې په نومبر میاشت کې هم د اورګاډي په یو پیښه کې لږ تر لږه 15 تنه ټپیان شوي وو. او په دې سره مو خبري ټولګه هم په همدې ځای پای ته رسیږي. وخت مو بخیر. د خیر د دې مهال خبرونه د افغان